بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عبدالله جان صابر. قدرمنو، د اقوام متحده چې کوم منیټرینګ ټیم دی هغوی د افغانستان حوالې سره خپل یو نوی رپورټ جاری کړی دی. دغه رپورټ کې اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې په افغانستان کې کم ترهګریزې ډلې دي نو د افغان طالبان د راتلو نه پس هغه نه صرف دا چې زیاتې شوي دي بلکې متحد شوي هم دي او هغوی د ګاونډي هیوادونو پر ضد خپلې هلې ځلې تیزې کړي دي. د دې سره سره د رپورټ کې دام ویلې شوي دي چې د افغانستان د خاورې نه صرف دا چې ګاونډي هیوادونو ته خطره ده بلکې په نړیوال کچ د خطرې اندېښنه ده. دام پکې تشویش مخې ته راغلی دی چې افغان طالبانو د ترهګریزو ډلو پر ضد د کاروایۍ اعلان کړی په دوحه معاهده کې، خو ولې داسې هیڅ قسمه څه کاروایانې نه کیږي. که موږ لږ تفصیل ته لاړ شو نو کله چې دوحه معاهده وشوه نو په هغې کې 4 مین نکاتو. یو دا چې د افغانستان نه به څومره غیر ملکي فوج دی دا به وځي. دویم دا و چې د افغانستان خاوره به نه د امریکې پر ضد استعمالیږي نه د ګاونډي هیوادونو پر ضد نه د هغې د اتحادیانو پر ضد. دریم نکته په هغې کې دا وه چې د 10 مارچ کال 2020 نه به افغان طالبان د افغانستان چې څومره سیاسي خلک دي، سماجي خلک دي، پوهه خلک دي، هغوی سره خبرې کوي او د دغه خبرو په نتیجه کې 4مه نکته به دا وه چې دوی به د افغانستان یو سیاسي نقشه جوړی او جنگ به ختمی. نو که موږ د تفصیل ته لاړ شو نو کله نه چې افغان طالبان راغلي دي د اګست کال 2021 نه نو دا یو نکته پکې پوره شوه چې دغه افغانستان نه غیر ملکي فوج دا ووته، خو هغوی په افغانستان کې د 2 اربه ډالرو وسله هم پرېښوده. دویمه کومه نکته چې وه چې د افغانستان خاوره وه د هېڅ چا پر ضد نه استعمالیږي. نو دغه معاهده یا افغان طالبانو چې کومه دغه وعده کړې وه نو هغه یې پوره نه کړه، ځکه چې په کال 2015 کې صرف په پاکستان کې د افغانستان لخوا د 200 نه زیاتې حملې شوي دي، هغې کې مختلف قسمه حملې شاملې دي. نو دغه چې کوم وعده وه دغه افغان طالبانو پوره نه کړه، بلکې رپورټ کې دا هم ویلی شوي چې دا وخت په افغانستان کې د ترهګرو چې تاجک کم ګروپونه دي هغه هم سرګرم دي، دغه شان القاعده ده، داعش دی، ټي ټي پي ده، اتحاد المجاهدین یو ګروپ، دغه شان واړه واړه خو ډېر زیات ګروپونه دي. ویلی کېږي چې دا ټول دا وخت په افغانستان کې سرګرم دي او نه صرف دا چې د افغانستان دننه حالات خراب دي بلکې ګاونډي هیوادونو ته د هغې نه ډېر زیات زیان رسی او اندېښنه دا ده چې دغه ترهګري دا په نړیوال کچ خوره شي. دا تشویش یا دا اندېښنه څرګنده کړې ده د اقوام متحده چې کوم منیټرینګ ټیم دی هغوی خپل 240 رپورټ جاری کړی په هغې کې. که موږ لږ نور تفصیل ته لاړ شو نو افغان طالبانو چونکې هغوی ته یو موقع دا راغلی وه چې د افغان ولس خدمت وکړي، خو د هغه خدمت په ځای باندې هغوی داسې ډلو له ځای ورکړه په افغانستان کې چې د هغې د وجې نه صرف دا چې د افغانستان مستقبل په خطره کې دی بلکې په نړیوال کچ چې کوم امن دی، سلامتیا ده، نو هغې ته هم خطره ښکاري. نو افغان طالبان لا پکار ده چې دوی د کوم دوحه معاهده کې اګریمنټس کړي وو، کومې وعدې ګاټې کړې وې چې هغې پوره کړی وی او افغانستان کې دننه هم امن په ځای کړی وی او ګاونډي هیوادونو سره هم ښه تعلقات په ځای ساتلي وو، نو دا د افغان ولس هم په ګټه کې وو او د هغوی د دغه ناکامو یا ناقصه پالیسو له وجې دا وخت افغان ولس هم د افغان طالبانو پر ضد راپارېدلي دي، بلکې یو شمېر ډلې داسې دي چې هغه دا وخت په افغانستان کې د افغان طالبانو پر ضد جنګ کوي او هغې ته د افغان ولس مرسته ترلاسه ده. نو که افغان طالبان غواړي
چې افغانستان دې ترقي وکړي، د هغې حکومت دې په ځای پاتې شي او د نړۍ سره د دوی ښه تعلقات په ځای شي. نو پکار ده چې د ترهګرو چې څومره ډلې دي د هغې پر ضد کاروایانې وکړي او یا هغې په دې مجبوره کړي چې هغې ټوپک کېږدي او امن طرف ته راشي. الله دې وکړي چې د پاکستان سره سره په افغانستان کې امن شي او په نړیوال کچ امن په ځای شي او خاص کر افغان ولس ته یو ښه ژوند ترلاسه شي. چېرته چې حادثه الله په امان.